السلام علیکم ملګرو د ورلد کپ 2023 د پاره د پاکستان سکواډ نن 11 بجې اناونس کیږي د شپې نه جی سحر ټایم کې 11 بجې به د سکواډ اناونس کیږي د سکواډ ولې لیټ شو تر اوسه پورې د پاکستان سکواډ ولې اناونس شوی نه دی 28 سپتمبر پورې ټایم د پاکستان سره 28 سپتمبر پورې سکواډ کې چینجز هر یو ټیم کولای شي صرف پاکستان نه 28 سپتمبر پورې مطلب هر چاله د اجازه شته چې سکواډ کې تبدیلی کولای شي خو پاکستان لا تر اوسه سکواډ نو اناونس کړي د دې شاله وجه سوا به هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوو او کم داسې کلاړیان دي چې هغه ایکسپیکټډ دي چې هغه په دې سکواډ کې شامل وي او کم کلاړیان ډراپ شوي دي ادل مخکې نه په دې ویډیو کې زه شریک کوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ټونه پیله خو راځو چې د سکواډ تر اوسه پورې ولې نه دی اناونس شوی د شروع پروازه د بابر اعظم د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم سلیکشن کمیټي د غي سره میټینګ چونکه په دغه میټینګ کې زکه اشرف په هم ناستو په دغه میټینګ کې به د ایشیا کپ په پرفارمنس باندې د کلاړیانو په پرفارمنس باندې خبره هم کېده او هغه نه به یو نچور راوته بیا به کلاړیان د ورلد کپ د لپاره سلیکټ کېدل جی خو په دغه ورځ باندې انضمام الحق چې کوم دی دا یو مین رکن د دغه کمیټي چې په دغه ورځ باندې دغه سم میډیکل ایشو نو هغه په دغه میټینګ کې نو ناست نو میټینګ شوی دی جی کلاړیانو لیست الریډي تیار شوی دی لیست پنن جاری کیږي 11 بجې به تاسو سره کمپلیټ سکواډ اناونس کیږي خو دا ریزن چې د مطلب د ایشیا کپ چې کم پرفارمنسز پاغه باندې کلاړیان سلیکټ کول د ورلد کپ 2023 د لپاره او فخر زمان چې کم دیغه الریډي سلیکټ ته کم کلاړیان تاسو له زوست کلاړیان داسې خیم چې هغه الریډي د سکواډ ایسه ده خو ګوري چې راتلونکي چې کم ورلد کپ د 2023 هغه د وایس کپتان چې کم دی کې د شاداب خان ختم شي او شاهین افریدي وایس کپتان شي بابر اعظم با کپتان وي ور سره وایس کپتان چې کم دی شاهین افریدي د خدا 50-50 چانس دی مطلب فعلا لا کنفرم نه ده او عبد الله شفیق چې کوم دی یو قسم له دما خیال هغه به ډراپ وي او کچري هغه ډراپ نو دا هغه سره سراسر زیاتې دی جی ځکه فخر زمان کچري ما غرنګ فارم کې نوی نو بیا عبد الله شفیق یو ډیر ښه اوپنر د دینه علاوه اسامه امیر هم په سکواډ کې شامل شوی دی جی اسامه امیر به سپین بالینګ ډپارټمنټ کې به سره اسامه امیر شاداب بیجی او محمد نواز دا درې کلاړیان چې کوم دی د پاکستان سپین بالینګ جی کچري شاداب او ټفامي نو بیا اسامه امیر له چانس ورکړل کیږي اسامه امیر بیټینګ هم کول شي جی په میډل اډر کې چې کوم دی سلمان علي هغه هم شامل کړل شوی دی او سعود شکیل چې کوم دی هغه هم شامل کړل شوی دی سعود شکیل له کنسسټنټلی چانس ملاويږي او کچري سعود شکیل پرفارمنس کو په میچ کې نو هغه تھرو آوټ د ورلد کپ کې دی شغل هر میچ کې بیا چانس ملو شي فاست بالینګ ډپارټمنټ کې موږ سره نسیم شاه په زمان خان الریډي سلیکټ کړل شوی دی او کې دی چې حسن علي هم په سکواډ کې وی ارشد اقبال او حسن علي کچره کمپلیټلی فټ وی هغه سم میډیکل ایشو نو حسن علي هم کې دی شي په دې سکواډ کې شامل شي خو اماد وسیم سکواډ کې نه ده شامل اماد وسیم هم نشته سرفراز هم نشته چونکه حفیظ ول بار بار وی چې د دوه کلاړیان په سکواډ کې شامل کړي د دوه کلاړیان په سکواډ کې شامل کړي د حفیظ نه دی منلی او حفیظ د خپل عہده نه ریټایرمنټ اعلان هم کړي په دې وجه باندې چې د اماد وسیم او سرفراز په ټیم کې نه دی اشتلی محمد حارث هم په سکواډ کې دی بیک اپ چې کوم د محمد رضوان بیک اپ وکټ کیپر بیټسمن د بهارس وی چونکه حفیظ ولوي چې سرفراز په ټیم کې شامل کړي ایکسپیرینس کلاړی دی د ون ډے ښه پلیئر دی اماد وسیم هم ایکسپیرینس کلاړی دی د ون ډے ښه پلیئر دی خو اماد وسیم اور بل چې کوم سرفراز د پسکواډ کې انفارچونیټلی نه دي شامل شوی دي سوار چې کله هم راشي تاسو به وګورئ هغه نه پس په هغه بیا ډیټیل سره خبره کو چې کوم کلاړی شاملول پکارو کوم نو پکار ډیر زیاته مننه جی والسلام